زما عزتمند مسلمانانو د امام داود رحمه الله د مغفرت یو عجیب واقعه ده چې د دارالعلوم دیوبند محتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب په خپل کتاب کې په خطبات حکیم الاسلام کې د امام ابو داود رحمه الله دا واقعه را نقل کړې ده. امام ابو داود رحمه الله یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی. ابو داود شریف چې د کتاب دی امام ابو داود رحمه الله دا ابو داود شریف لیکلی دی. نن سبا په دور حدیث طلباو ته په مدارسو کې پڑھاویږي. د ده په واقعاتو کې راځي چې یو ورځ دی د سمندر په غاړه ولاړو او یو پرلنګ په فاصله کې یو غټ جهاز د سمندر ولاړو. په هغې کې یو کس په دغه ټیم کې انټوشکې وکړو چې ډېر خلک ورته فرنجي وایي. نو هغه په زور باندې ووی الحمدلله د شریعت دا مسله د څوک چې انټوشکې وکړي فرنجي وکړي نو هغه له پکار دی چې هغه الحمدلله ووایي. او چې څوک یې ووري په یو مجلس کې وي نو هغه له پکار دی چې دا څوک یې ووري نو هغې له پکار دی چې یرحمک الله ووایي. هغه سړي اواز چونکې ډېر تیز و نو امام ابو داود رحمه الله د هغه اواز واورېدو او د ده اواز دومره تیز نه دی چې د ده دا یرحمک الله اواز هغه انسان چې په دې سمندري جهاز کې ناست دی چې هغه یې واوري بلکې په ده باندې دا یرحمک الله ویل لازم نو ځکه چې مجلس جدا جدا و. خو چونکې د امام ابو داود رحمه الله د نیکۍ ګټلو ډېر زیات حرص و نو په 3 درهمه ځان له یو وړه کشتۍ ونیوله او په هغې کې سور شو. چې کله هغه غټ جهاز ته ورنږدې شو نو هغه سړي ته د دې فرنجي جواب ورکړو چې یرحمک الله. نو مورخین لیکلی دي چې کله د یرحمک الله ویلو چې دی کله یرحمک الله وویلې نو په دغه ټیم کې یو غیبي اواز راغی او هغه اواز امام ابو داود رحمه الله واورېدو. وی ای ابو داوده تا ته دې مبارک وي تا نن د ځان دپاره جنت په 3 درهمه وګټلو. سبحان الله. زما عزتمند امام ابو داود رحمه الله چې د احادیثو لوی کتاب ابو داود شریف یې لیکلی دی نور به یې هم څومره ډېر د نیکۍ کارونه کړي وي د هغې ټولو اجر به الله جل جلاله ورکوي. خو لیکن الله رب العزت دومره قدردان ذات دی چې امام ابو داود رحمه الله دغه وړه یو نیکي وړه غوندې کې نیکي وکړه الله رب العالمین ورله هغه ضایع نه کړه بلکې د همدغه نیکۍ په عوض کې ورته
الله رب العالمین جنت ورکړو. خلاصه دا شوه چې انسان ته پکار دی چې د الله د عذاب د ویریږي او د الله د رحمت او د مغفرت او د بهر نه امید ساتي او نیک اعمال کوي. خو قدرمندو تا من او تاسو د الله رب العالمین د رحمت د مهربانۍ په باره کې چې کوم بیان واورېدو، حسنه چې من او تاسو په دوکه کې فروزو چې الله رب العالمین غفور او رحیم ذات دی، بهنه به راته وکړي او من او تاسو عبادت پرېږدو یا به ګناهونو کې زلور شو. بلکې دا خو به د شیطان اټه دوکه وي چې انسان په ګناهونو کې زوړتیا کوي او نیک اعمال ورنه پاتې کېږي. لہذا انسان به د فرائض و واجبات او د نور عبادتونه هم کوي او د ټولو ګناهونو نه به ځان ساتي او ورسره به د الله رب العالمین د رحمت امید هم ساتي. نو بیا دغه انسان کامیاب دی، ځکه الله رب العالمین فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس څوک چې د خپل رب د ملاقات او مهربانۍ امید لري نو پکار ده چې هغه نیک کارونه وکړي او د خپل رب په عبادت کې بل هیڅ څوک شریک نه کړي. او که یو انسان مسلسل په ګناهونو کې اخته وي او صرف په دې تمه وي چې زه الله رب العالمین غفور رحیم دی، نو دا خو بیا د حیا او د غیرت هم خلاف دی. نو زما عزتمندو د الله رب العالمین د ذات نام د رحمت امید ساتل او د الله د نافرمانونو هم ځان ساتل، د الله رب العالمین عبادت کول او الله رب العالمین راضي کول.